نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. دا سورة حشر یو کم شپیتم نمبر سورت تے قرآن پاک کی 28 سپارہ کی او د دې ړومبی رکوع کې 9 نمبر آیات نن ترجمه او تفسیر به بیانېږي د دې نه تر د رکوع اخره پورې د ړومبی رکوع اخره پورې. الله سبحانه وتعالی دې ماته صحیح وینا او تاسو ته د اورېدو توفیق درکړي او بیا دې موږ له د عمل توفیق هم راکړي. الله سبحانه وتعالی د دې نه مخکې یعنی وفرمایل چې سوره حشر کې کنه چې دا يهوديان چې کوم دي دغلته کې اوسېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ دوی سره معاهده وکړه. بیا دوی د معاهدې خلاف ورزیانې شروع کړي چې د هغې خلاف ورزیانې شروع کړي نو دوی سره بیا منافقان هم ملګري شو او هغوی دوی په دغه خپلو خبرو باندې ټینګ کړه. کله چې دوی بیا دغه وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف سازش وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي، هغه د یو خبرې په سلسله کې هلته تللی نو الله پاک د وحی په ذریعه سره هغه خبر کو او بیا چې کوم دی نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغو او دوی ته سوال جواب وکړو چې 10 ورځو کې دنه تاسو د دې ځای نه لاړ شئ، کني بیا چې کوم ځای کې ستاسو خلک په نظر باندې راځي هغه به بیا موږ تر هغې نه سر الوزو. لہذا هغوی د تلو تیارې وکړو خو منافقانو هغوی منې که او هغوی بیا ته یې وی چې یاره موږ سره 2000 کسان دي، عبدالله ابن ابی ابن سلول، او زه به ستاسو سره ملګری یم او ستاسو په ځای به زه مقابله کوم، خو مه ځئ تاسو دا ځای مه پرېږدئ. خو چې کله 10 ورځې برابر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی بیا سوال جواب هم راوړېږلو چې بس ته څه کولی شي هغه وکړه. بس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا صحابه ته وی چې حکم ورکړو چې بس تاسو کوچ وکئ د دوی بستیانو طرف ته. تقریبا 2 میله کې د دوی دا ټولې بستیانې دغلته آبادې وې، 3 یعنی دا قبیلې وې غټې غټې. نو دا بني نذیر قبیله وه او بني قینقاع دا چې کوم دی نو دا دغه و دوی خلاف چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد اعلان وکړو او د دوی محاصره جاري شوه. د دوی په زړونو کې الله پاک رعب واچولو او منافقان ټول لاړو په کورونو کې پټ شو. دوی سره بد عهدي وکړه د منافقانو، خو دغه کار دی چې بیا وخت راشي نو بس بیا پټ شي، بیا وتښتي کورونو کې پټ شي او ځان ډډې ته کړي. سخت ځای نه دوی ځان ساتي او په خوله باندې بس ډېر زیاتې ډوزې وړي. نو دغه شانتې د هغه وخت هغه منافقانو دغه کار وکړو او دوی یې دوکه کې واچول خلک چې په دوی باندې کله سختي راغله او فوج ته ګیر چاپېر محاصره وکړه نو بس دوی ټول لاړه پټ شو او دوی یې ورته یوازې پرېښوه. د دوی په زړونو کې بیا الله پاک رعب واچولو او دوی په خپله
یعنی ځان تسلیم کو وی چې بس تاسو څنګه کوئ نو هغه شانتي وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم دې سره ډېر رعایت وکړو او ولې د لږ ډېر سامان د وړو اجازت ورکو د اسلحې او نه علاوه او د یو اوښ نه زیات د سامان نه به زیات دی نشي وړی او ټولې ځمکې کورونه جایدادونه هر څه یې پرېښوه او دغه ځای نه لاړه خیبر ته. نو الله پاک اوس د هغې ذکر کوي چې دا کم مال د هغې نه پاتې شو چونکې د دې نه مخکې چې کم په جهاد کې مال حاصل شي هغې ته مال غنیمت وي او مال غنیمت الله پاک د هغې مخکې بیان فرمایلی سوره انفال کې چې د هغې یعنی 15 برخې کېږي. 4 برخې به په لښکر باندې تقسیمیږي کم لښکر چې هغې کې جنګېدلی وي او جهاد یې کړي وي نو 4 برخې به په هغې باندې تقسیم شي. یو برخه د الله او د رسول لپاره هغه چې کوم ده مختص وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه بیا هغې کې بیا الله پاک فرمایلی چې د یتیمان او مسکینان او لاروي چې کوم مسافران وغیره دي دې خلکو لا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قرابتدار یعنی خپل رشته داران هغې له او د الله په نوم چې څوک هم وغواړي او هغه محتاج وي نو هغه له ورکول. دا حصې الله سبحانه وتعالی په هغې کې مقرر کړې وي. اوس الله سبحانه وتعالی دا مالفې دې ته ویلی شي چې په هغې باندې جهاد ونشي یعنی په هغې کې خونریزي ونشي جنګ جګړه ونشي چې د هغې یعنی صحابه یا یو مسلمان قوم د هغې دپاره ونه جنګېږي او هغې په خپله تسلیم شي او هغې سر کیږدي چې بس مونږه فیصله منو او بغیر د جنگ نه یو علاقه فتح شي نو هغه مالفې ده او د هغې ذکر صلی الله پاک فرمایي ما افاء الله هغه څه چې راوګرځول الله پاک علی رسوله په خپل پیغمبر من اهل القرى لا مالونو د اوسیدونکو د کلو والونا فلله نو هغه د الله دی وللرسول او د رسول علیه السلام د پاره دی ولذل قربا او د خپلوانو د رسول علیه السلام د پاره دی والیتاما او د یتیمانو د پاره دی والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو د پاره کی لا یکون دونتن کی لا یکون چې هغه نوي دولتم بین الاغنیاء گردش کوونکي په منځ د دولتمندو کې منکم لتاسونه. الله پاک د ټولو نه مخکې خپل نوم ذکر فرمایلو د الله خو څه ته ضرورت نشته لیکن د الله دا ټول بندګان دي او د الله په نوم باندې چې ګوره څوک خیر غواړي نو د الله په نوم یې غواړي چې د الله په نوم مال راکا نو الله سپیریر دی. الله پاک حکم کوي د الله په نوم باندې مونږ ورکو نو یو خو چې د الله نوم پې واغېشتې شو دغه مال د خیر و برکت ذریعه وګرځېده. دویم نمبر دا چې یعنی د ټولو نه ډوبې د الله په نوم باندې ورکول خالص مخلص چې الله به ماله د دې اجر راکوي د هغه سړي نه د څه تمه نه وي د هېڅ قسم نه د کار اخیستو نه د پیسو نه د څه آینده څه لالچ وي. او دویمه عیسی الله پاک فرمایله علی رسولی خپل پیغمبر ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چونکې د صدقې واجبه و مال چې کوم دی نو هغه حرام کړی شوی صدقات یعنی صدقې چې کومې دي هغه په رسول الله سلام او په ټولو چې کوم دي سیدانو باندې حرام دي یعنی د هغه په اولاد باندې. رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې زکات مال چې کوم دی نو هغه الله پاک حرام کړو نو دا دې کې مو دا شک پیدا کېدی شو چې یاره دا به څنګه په دوی باندې دا مالفې به څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره جایز وي نو چونکې په خمس کې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حصه مقرر کړې وه چې یعنی 15مه حصه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکېږي او هغه بیا په مناسب ځایونو کې تقسیموي. په هغې کې فقرا مسکینان او یتیمان وغیره ټول به پکې پاللی شي خو په هغې کې ضروري یعنی د ټولو نه ضروري خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل کورونو د بیبیانو خرچم په هغې کې یعنی هغې ته لیږله
او بل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم رشتہ دارانو یعنی څنګه چې مطلب دی خونی رشتي وي که نه د وینې رشتي نو هغوی له به هم په هغې کې حصې ورکولې نو دغه شانتې الله پاک په مالفۍ کې چې کوم مال بغیر د جهاد نه یعنی حاصل شوي هغه ټول په ټول مالفۍ دی او په هغې کې یعنی الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اهل قرابت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشتہ دارانو چې په هغې باندې صدقه زکات وغیره حرام دي هغې دپاره حصې وګرځولې او دغه شانتې الله سبحانه وتعالی په دې کې یعنی دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه حصه پرته وه او د هغې نه بیا چې کوم دی نو غریبانانو یتیمانو مسکینانو یا چې څوک محتاج وغیره به راغه نو هغې له به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ورکوله او دا د دې دپاره چې د دې نه مخکې په عربو کې دا دستور چې داسې یو مال چې هغه بغیر د جهاد نه به دغه شو نو د هغه ځای سردار چې کوم سردار بو نو دا مال به ټول هغه اخیستو دا هغه په قبضه کې به راتلو هغه بیا چا له دې کې حصه نه ورکوله نو الله سبحانه وتعالی دې کې وفرمیل چې اول خو لومبۍ خبره داره چې دا د الله مال دی بیا الله پاک یعنی مطلب د دې اختیار خپل رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی او هغې کې بیا هغه اهل قرابت له او یعنی چې کوم دی یتیمانو له مسکینانو له او مسافرو له او نور چې کوم داسې محتاجه خلک وي هغوی له به چې کوم دی دغه ورکوي او غنیانو له به په دې کې حصه نه ورکوي یعنی د هغوی په دې کې حصه نشته جبري حصه چې هغوی وغواړي هغوی په دې کې حقدار نه دي بیا الله پاک فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه او څه چې تاسو له درکړي رسول صلی الله علیه وسلم نو واخلئ هغه وما نهاکم او هغه څه چې منع کړي تاسو عنه له هغې نه فانتهو پس منع شئ تاسو واتقوا الله او ویریږئ د الله پاک نه اوس د دې نه علاوه که چېرې الله سبحانه وتعالی وفرمایل که چېرې رسول علیه صلات وسلام چاله ډېرې ورکي چاله لږې ورکي او چاله اړ ورنکي او چاله یعنی څنګه چې هغه غواړي هغه تقسیم کوي نو بس هغه شانتې په هغې باندې تاسو راضي اوسئ که چاله ډېرې ورکي او چاله لږې ورکي نو دا تاسو په دې باندې یعنی اعتراض نشئ کولی چې یعنی مطلب دا ولې هغه له ډېرې ورکي او ما له یې لږې راکړي نه بس چې څه درکړو بس هغه والی او د الله شکر ادا کوي او چې کومې منې که چې هلکه تاسو مالی نو بس هغې ښه په خوشحالۍ باندې هغې بیا منې شي دا نه چې بیا وروستو خبرې کوي چې یاره دا وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاتې وکړو دی وکړو هغې وکړو دا خبرې به نه کوئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار دی الله پاک د هغه په زړه کې چې څه اچوي هغه کوي نو ځکه الله پاک په آخر کې وفرمایي واتقوا الله او ویریږئ د الله نه د الله رسول پسې داسې خبرې مه کوئ چې هغه نازیبه الفاظ وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی سپکاوی په هغې کې کېږي داسې هیڅ چرې مه کوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی چې ګینې هغه به چا سره بې انصافي وکړي ان الله شدید العقاب بېشکه الله سخت عذاب ورکوونکی دی او که چېرې تاسو داسې خبرې وکړئ او د الله نه ونه یېرېدئ او رسول د الله پسې مو خبرې وکړئ نو بیا د الله عذاب ډېر سخت دی الله به مو رونیسي عذاب به درکړي ډېر سخت اوس الله پاک مخکې فرمایي للفقراء المهاجرین د پاره د فقیرانو مهاجرینو الذین اخرجوا من دیارهم کم چې ویستلی شوي دي له کورونو خپلونه و اموالهم او مالونو خپلونه یبتغون فضلا من الله چې غواړي فضل د الله پاک و رضوانا او رضامندي وینصرون الله ورسوله او مدد کوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اولئک هم الصادقون عمده خلق دي رښتینی مسلمانان دي که الله پاک د مهاجرینو یعنی هغه ډېر اوچت حیثیت الله پاک بیان کو چې هغه د خپل جایدادونو د کورونو او د کاروبارونو دکانونو مالکانو په مکه معظمه کې
لیکن چې کله هغه اسلام راوړو او دین اسلام قبول کو نو هغه باندې کفار ظلم شروع کو دا هغه ظلم د وجه نه چې کوم دی نو بایکاټونه یې ورسره وکړو او غلامان وغیره چې کومونه هغه ډېر زیات وهل ټکول او ډېر زیات سزاګانې بیا ورکولې او دغه شانتي که به چا کلمه په ظاهر وي نو لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د موقع په مشرانو کې او سردارانو کې لیکن چې کله او څونه مالدارو شپږ د ریخمو دوکانونه و داغه په نن زمانه کې د کروڑونو اربونو روپو داغه جایدادو نو او هغه جج او فیصلې به کولې لیکن چې کله اسلام سره مشرف شو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو نو ټول کفار داغه مخالف شو او اخر کې چې کله هجرت وکړو نو ټول کور مال دولت ارسته التکی پاتې شو نو صرف د موټي مال راوړو مطلب دا چې کوم پیسې ور سره هغه ځان سره راوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټولي لوټاو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولګولې په سفر کې راغله لپاره او خواغشتا د ځان د لپاره وایسته د سفر ټول سامان تیار کو به ځان د لپاره د سفر یو نگران مقرر کو هغه په بیا باندې وایسته هغه پیسې ورکی دغه شان د لارې خرچي او کې بیا دلته چراغو نو هغه ټول خپل مال چې کوم نه کور کې هیڅ شی پرې نه خو دغه ټول مالونه هغه د الله د رضا یبتغون فضلا من الله ورضوانا هغه غوښتل صرف فضل د الله پاک او رضامندي د الله پاک او د کول چې مدد کول د الله او د رسول د الله پاک د رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم مدد لدی راوتیو او داغه مدد کې هغه ټول جانومال قربانی ورکا نو ځکه الله پاک فرمایي چې اولئک هم الصادقون یعنی دوی خو په خوله باندې کلمه چې کوم ویلې ونه په هغه کې اقرار کړو چې الله ستا ټول حکمونه ومنو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکمل طریقو باندې به موږ خپل ژوند تیرو او هغه بیا پریکټیکلی دا ثابته کا یعنی عملی طور باندې چې هغه مال او حال او جایداد او بچی او کورونه هر یو شی قربان کو بیا الله پاک فرمای والذین تبوؤا الدار او هغه کسانو د پاره چې قائم پاتې شي په کور کې ول ایمان او په ایمان باندې من قبلهم وړاندې لدوینا یحبون من هاجر دوی محبت کوي د هغه چا سره چې هجرت کوي الیهم د دوی سره ولا یجدون او نه بیا مومي فی صدورهم په خپلو سینو کې حاجتن ستنګي مما اوتو له هغه څه نه چې ورکړی شي دوی ته ویؤثرون علی انفسهم او دوی غوره کوي نور په خپلو ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر چې وی په دوی باندې ولګا دلته اوس الله سبحانه وتعالی د انصارو یعنی دغه بیانوي هغه اوچتوالی بیانوي او د هغې صفات بیانوي چې هغه کسان چې په کورونو کې دي یعنی مدینه منوره کې دي او هغه ایمان راوړو ایمان راوړو بیا چې کله صحابه هلته هجرت وکړو نو دای تنګي محسوس نه کړه ځکه چې په یو قوم باندې چېرته داسې فقیران غریبانان د یو علاقې راشي او एकदम هغه سوالونه کور په کور شروع کړي خلک وایي دا څه غضب دی دا کوم ځای نه نهر نه راغه او خلک ډېره تنګي محسوسوي لیکن صحابو هېڅ تنګي محسوسه نه کړه او د دوی یې ډېر زیات مدد و نصرت وکړو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دوی کې مواخات وکړو او مواخات دا چې ورورولي قایمه کړه یعنی د یو انصاری یو مهاجر چې کوم دی نو هغې رورو ګرځولو او تر دې پورې هغې قرباني ورکړه چې چا دوه کوره نو یو کور یې هغه له ورکړو چې چا یو کور کې دوه کوټې وي او یو کور نو هغه یو کوټه هغه له ورکړه تر دې پورې چې یو صحابي فرمایي چې د هغه دوه بیبیانې وي او هغه خپل رور مهاجر ته ووي چې داسې کار چې زما دوه بیبیانې دا دواړه زه تا ته مخې ته ودرومه چې ستا پکې کومه خوښه وي نو هغه ته ما ته یاده کړه ګوته پکې زه به ورله طلاق ورکړم ته ورسره نکاح وکړه یعنې داسې په تاریخ کې
یعنی چرته نه دي شوي او نه به څوک وکړي تر آینده دغه پورې چې د الله سبحانه وتعالی په مینه کې او د هغه دپاره چې کوم دی نو دا نه قرباني ورکړي او ټول جایدادونه هغې سره خپل نیم که لیکن مهاجرم ډېر غیرتمند و هغه ورته وویل چې نه زه داسې نه کوم بس ما ته وروره د بازار لاره وښیه او ستا ډېره مهرباني او زه به انشاءالله خپل محنت مشقت کوم او څه چې ما الله پاک بس راکړي زما په هغې باندې صبر دی نو هغه بس بیا چې کوم دی نو به تلو او خپل داسې بازار ته به لاړو څه لږ وړوکې غوندې کاروبار یې شروع کړو هغې کې الله پاک برکت واچولو او بیا هغه الله پاک ډېر مالداره صحابي وګرځولو او هغه بیا واده مو کو او ورسې وکړه الله پاک ول هر څه ورکړه خو هغه هم د نورو مالونو ته سترګې نه وي واضح کړې چې ګینې مطلب دا دی بس د دوی نه راټول مال اوس مونږ قبضه کړو دوی خو بس داسې په مینه محبت کړي مونږ سره او د هغې نه یې غلطه فایده اخیستې وه لهذا یو خو دا چې د انصارو دا چې هغې څه تنګي محسوس نه کړه دوی په راتلو باندې او بل دا دی چې دوی په ځانونو باندې هغې له فوقیت ورکړو لکه ما تاسو ته ووایي که نه چې ورته یې چې مطلب ته په دې دواړو کې یو خوښه که ښځه او زه هغې له طلاق ورکړم او بس ته به ورسره نکاح وکړې نو دا په ځان باندې ترجیح شوه بله دا ده چې یو پیره داسې کار و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابو ناستو دا په احادیثو کې دا واقع راغلی ده او فضایل اعمال کې مولانا زکریا صاحب دا واقع روچته کړې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ناستو صحابو سره په دې کې یو سړی راغو او هغه د ډېرې لوږې اظهار وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو د ډېر وختونو نه ډېر زیات نهر یم او ډېر زیات د لوږې نه بېقرار یم نو ما لکه چېرته خوراک څه لږ بندوبست وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې هغه خپلو کورونو ته لاړو دا نه چې اولې صحابو ته ووایي چې هلکه د ده څوک مدد وکوي په خپله خپل کور ته لاړو ټولو کورونو کې بیبیانو له لاړو او هغې نه یې تپوسونه وکړه چې لږ غوندې څه خوراک شته چې یو سړی دی چې هغه وخوري هغه له ورکړم نو یو کور کې دونه درک نه لګېدو چې یعنې هغه یو سړي مېلمستیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه یعنې دومره د غریبۍ یو حد وخه په دغه وخت کې او بیا رسول الله وسلم واپس راغو تشریف یې راوړو او بیا مجمع کې بیا ناستو او بیا صحابو ته ووایي چې زما صحابو دا سړی راغلی دی ډېر زیات لوږې په مخه اخیستی دی د ده باندې به روټۍ څوک وخوري یو صحابي پاڅېدو او هغه ورته وایي چې بس زه به نن شپې مېلمستیا به وله زه ورکړم دی یې بوتلو او کېنولو بار خپله یو کمره کې سایډ ته کېنولو او بیا بیبي له ورغو ورته وایي چې څنګه څه شته که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مېلمه ما ته حواله کړی دی هغه باندې به روټۍ خورو هغې ورته وایي چې مونږ کره خو دومره څه لږ غوندې شی پروت دی هغه به دا ماشومان خوري او نور دومره څه شته نه چې مطلب یې مونږ دې مېلمه باندې وخورو نو هغه ورته وایي چې داسې کار دا ماشومان په مینه محبت سره وده که دی لوبو موبو کې مشغول که چې دی له خوب ورشي دی وده شي نو بیا به تا هغه ترکاري او هغه لږه غوندې روټۍ هغه به راوالي او بیا به مونږ د مېلمه سره کینو ته به بیا پاسې او ډیوه یا هغه وخت کې چې څه شی بلو راڼه یې جوړه کړې وه ماسخوتن تیاره وه د ماسخوتن نه مونږ نه پس نو هغه به دا به ته په څه بانه باندې د سمولو په بانه باندې داسې داسې به کوې ورسره او بس مړه به یې کوي بیا به مونږ د سره صرف په پلیټ کې هسې لاس داسې داسې کوو چې ده ته پته ونه لګي چې یعنې دی روټۍ نه خوري کنی بیا به هغه هم نه خوري ځکه چې عرب خو داسې خلک وو چې هغوی ته پته وه چې یاره دی که په خپله څه درک نه لګي نو زه څه له دی نه راټول هر څه خلاص کړم چې ده ته پته ونه لګي او دی خپل ځان ښه موړ کړي او بیا زمونږ الله مالک ته سبا به خدای پاک څه بندوبست راله وکړي دی دغه شانتې کار وکړو بیا دا بیبي یې پاسې د هغه ډیوې یې مړه کړه او بس دی ورسره هسې لاس داسې داسې کولو هغه مېلمه چې کوم دی ښه موړ شو هغه روټۍ ټول هغه وخوړه او دی هسې یعنې ورسره ناست و بیا شپه تېره شوه سهار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی بیا دواړه لاړه مانځله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحي الله پاک نازله که چې دا هغه خلک دي
چې دی په خپلو ځانونو باندې نورو له ترجیح ورکوي، یعنی دغه میلمه له ترجیح په خپل ځان، په خپل بیبي هم په خپل ځان ورکه، او هغه هم په خپل ځان ورکه، په خپلو بچو باندې هم ورکه او هغه یې موړ کو. نو دا هغه خلک دي. او اوس الله پاک د داسې خلکو صفت فرمایي ومن یوق شح نفسه، او څوک چې وساتلی شو له هرس د نفس خپلنا فاولئک هم المفلحون، پس دغه خلک هم دوی دي خلاصي موندونکي. دا کم چا کې چې کم دا عادتونه چې په خپل ځان باندې نورو خلکو له ترجیح ورکوي د الله د رضا دپاره، نو دا یعنی خلاصي موندونکي دي په آخرت کې او د جنت د تلو قابل خلک دي، فلاح کامیابی ته رسیدونکي دي. والذین جاءوا من بعدهم، او کوم خلک چې راغلل پس له دوی نه، یقولون ربنا اغفر لنا، دوی وایي ای زمونږ ربه وبخه مونږه، ولاخواننا الذین، او ورونه زمونږه کوم چې سبقونا بالایمان، وړاندې شوي دي لمونږ نه په ایمان وروړو کې، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، او مه پیدا کوه زمونږ په زړونو کې کینه، للذین آمنو، هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی، ربنا انک رؤوف رحیم، ای زمونږ ربه بېشکه ته ډېر مهربان او رحم کوونکی یې. دې آیات کې الله سبحانه وتعالی اوس ګور اول د مهاجرینو ذکر شو، بیا د انصارو ذکر شو، اوس د عام مسلمانانو ذکر کیږي. یعنی د مهاجرانو چې کوم د ټولو نه لومبې ایمان هغوی په مکه معظمه کې راوړی، بیا په دویم نمبر یعنی انصارو ایمان راوړو، او بیا هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خوا وکړو. د دې نه پس بیا وروستو نورو خلکو چې کوم ایمان راوړو، نو دی وی داسې صفت والا دي چې دی په دغه مخکینو خلکو کې که داسې عیب وویني ظاهرا، نو دی په هغوی باندې ګوته نه وشتی، بلکې د هغوی دپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې یا الله هغوی یا یې مبخي، دا زمونږ رونه و چې زمونږ نه مخکې تیر شو، او دی مخکې ایمان هم زمونږ نه مخکې راوړو، او زمونږ یعنی تلار ښودونکي مو، نو مونږ دپاره یا الله د دی دپاره زمونږ په زړونو کې څه کینه او حسد بغض مه پیدا کوې. د الله نه خاص دا سوال کوي هر مؤمن مسلمان چې یا الله دا کوم مسلمانان چې مخکې تیر شوي دي او علما ښه خلک تیر شوي دي، نو د دی په باره کې زمونږ په زړونو کې څه کینه حسد بغض مه پیدا کوې، او د دغه مسلمانانو دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. نو وی الله پاک د دې خلکو باندې ډېر زیات مهربانه او رحم کوونکی رحم وکړي چې څوک داسې سوالونه کوي، دا اصلي ایمان والا دي او د دوی په زړونو کې ایمان شته. ډېر مفسرین حضرات فرمایي چې په امت کې درې طبقې دي، یو مهاجر دي، یو انصار دي، او دا درېیمه طبقه چې الله پاک په دې قرآن پاک کې وفرمایله هغه د وروستو تر قیامته پورې راتلونکي ټول امتیان دي. خو کوم خلک چې په مخکینو خلکو باندې یعنی صحابه کرامو په منځ کې لکه مطلب بعضې وخت جنگ جګړه راغلې ده، یا څه خفګان راغلی دی، یا د په منځ کې څه خبره راغلې ده، او دی د هغوی په هغه خبرو کې یعنی خبرې کوي چې دا خو یعنی بدی کړي دي، او دا څنګه چللی، د فلانکي زیاتی کړی و، فلانکي زیاتی کړی و، لکه دا یعنی عثمان رضی الله تعالی عنه او د علي کرم الله وجهه، او دغه شانتې د حسن حسین، او د دوی د ټولو یا مخکینو چې کوم خلک دي، امیر معاویه صاحب، د دې ټولو په منځ کې چې دا کوم خبرې راغلي دي یا جنگ صفین وغیره، دا دې کې ډېرې زیاتې ګوتې وي او د خلکو په زړونو کې نفرتونه پیدا کوي د هغوی په باره کې، د صحابو په باره کې. نو دا خلک چې کوم دي، نو الله سبحانه وتعالی نه د مغفرت یعنی تمه نه ساتي. ولې چې الله پاک په واضحه طور فرمایل
چې بلکې دا هغه خلق به په دې طبقه کې شامل وي په مؤمنانو کې فلاح موندونکو خلکو کې چې هغه د مخکینو خلکو دپاره د مغفرت سوال کوي. اوس موږ دا پکار چې کله موږ دعا کوو نو زموږ آبا او اجداد یې الله پاک وبخي او ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره مخکې تیر شوي ټول وبخي. یعنی زموږ د چا په باره کې په زړه کې حسد بغض نه وي چې یاره دی خو داسې کړي، ځکه چې هر سړی به خپل خپل حساب ورکوي. ای چې څه کړي دي ای نه به الله تپوس کړي وي که نه خو وفات شوي دي ټوله. او موږ چې اوس څه کوو نو موږ خپل ځان غم کوو چې بی الله پاک له موږ څه جواب ورکوو، موږ څه عمل کړی دی. دی په عملونو کې او په پخوانو خلکو په دغه کې کیسو کتارو کې ګوتې نه دي وهل پکار چې پلان کې داسې وکړو پلان کې داسې. په دې باندې هسې وخت مه ضایع کوئ، خپل وخت قیمتي کوئ او خپل اعمال صحیح کوئ او ستاسو نه به د خپلو عملونو تپوس کېږي، د نه به د خپلو عملونو تپوس کېږي. لہذا د نورو د عملونو ذمواري تاسو ما اخلئ او الله ته ډېر هر وخت د الله تعریف کوئ، د الله تسبیح بیانوئ، د الله نه مغفرت غواړئ چې الله پاک مو مغفرت وکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ دا ناسته د خدای پاک په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي. یا الله که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کړي، څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي یا الله غیبي خزانو نه ورته پوره کړي. د چا اولاد نشته نیک صالح اولاد وله ورکړي او یا الله د چا بیبیانې نشته صالح بیبیانې وله ورکړي او یا الله رحم کرم والا معامله په ټول امت باندې وکړي. د چا د رزق مسله ده د حق حلالو د رزق فراخ سبب یې وکړي او د دواړو جانو خوشحالۍ مونږ ته نصیب کړي. رحم کرم والا معامله ټول امت د محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي او زمونږ مغفرت وکړي او زمونږ آبا او اجداد څومره مخکې مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي. مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او په آخر کې به دا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.